نومبر کال 2023 د سوات په اهم مرکز منګوره کې د سوات پریس کلب په حال کې د ملکنډ ډیویژن د قومي سیاسي مشرانو یو اهم غونډه رابلل شوې چې په دغه غونډه کې د ضلع سوات د ضلع کوزدیر بردیر باجوړ ملکنډ بونیر چترال او شغلپار اهم قومي مشرانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. په یاد غونډه کې د ملکنډ ډیویژن د تجارانو وکیلانو او صحافي ورولۍ نماینده مشران او استازي هم دعوت وو. د سوات قومي جرګې په بلنه د یاد غونډې بنیادي مقصد دا و چې دوی ملکنډ ډیویژن ولسونو ته ورپېښ په سیاسي او اجتماعي مشکلاتو او مسایلو په هکله خپل نظر شریک کړي او د راپېښو مسایلو د حل لپاره خپلو هلو ځلو جدوجهد ته اجتماعي شکل ورکړي. هسې خو دا وخت د وطن په کروڑونو ولسونه په سیاسي معاشي کلتوري او ټولنیز بلکې په هر رنګه مشکلاتو کې ډوب دي، لیکن د ملکنډ ډیویژن نږدې 1 کروڑ خلکو په استازیتوب د نن دا دې تاریخي غونډې لاندې مسایل د بحث موضوع کړل. یو، په ملکنډ ډیویژن کې د مستقل پایدار امن قیام یقیني کول. دویم، په ملکنډ ډیویژن کې د غیر آئیني ټیکسونو د نفاذ مخنیوی کول. درې، د سروې پاکستان په نوم د ملکنډ ډیویژن د ځنګلو او غرایزو ځمکو د قبضه کولو د روان سازش مخنیوی کول. څلورم، د سوات ایکسپریس وی فیز 2 د سوات په زرعي ځمکو د جوړولو په ځای د دغه ایکسپریس وی د سیند په غاړه د جوړولو د ولسي مطالبې حمایت کول. په غونډه کې شریک او قومي مشرانو په پوره اخلاص او ایماندارۍ د اوږدو مجلسونو او بحث نه وروستو لاندې اعلامیه منظوره کړه. اول، دا تاریخي او درنه قومي غونډه په مکمل اتفاق او یوه خوله دا په ډاګه کوي چې ملکنډ ډیویژن د 1 کروڑ پښتون ولسونو شریک تاریخي کور دی. هم دغه ولسونه د دې تاریخي مالکان دي او دا چې د دې ملکیت د ساتلو لپاره به خپله قومي او انساني فریضه په پوره ذمهوارۍ سرته رسوي. په دغه لړ کې د خپل غیرتي او کړېدلي ولسونو نه د حمایت، همکارۍ او همغږۍ اپیل کوو او د ملک په حکمرانانو په ډاګه کوو چې د ملکنډ ډیویژن خلک او ځمکه تاریخي طور خپله ځانګړتیا لري. دلته د نږدې تاریخونو پورې ولسونو خپل 3 خپلواک ریاستي نظامونه لرل او د ملک پاکستان سره د دغه ریاستونو لکه سوات، دیر، چترال الحاقونه څه رضاکارانه او څه جبري دي چې د ازادي هند اکټ کال 1945 او وروسته د پاکستان په 3 آئینونو 1956 1962 او 1983 کې دغه تاریخي حقیقتونو اظهار شوی هم دی. لہذا ریاست پاکستان او د دې حکومتونه دي د ملکنډ ډیویژن په هکله په فیصلو او پالیسو کې دغه تاریخي حقیقتونه په هیڅ صورت نظر انداز نه کړي او دلته دې په فیصلو کې یو طرفه سلوک کولو نه ډډه وکړي او د ملکنډ ډیویژن د خلکو تاریخي او آزاد قومي حیثیتونو ته دې درناوی وکړي. ورونو دا په قرارداد تاسو ته منظور دی؟ دا یو لومړنی نقطه. دا تاریخي قومي جرګه د دهشتګردۍ، انتها پسندۍ او هر رنګه فرقواتیت نه شدیده کرکه اعلانوي او په ډاګه کوي چې پښتون ولسونو مسلط د کلونو کلونو د دهشتګردۍ ځیلې د پاکستان په داخله او خارجه پالیسو کې پیوستي. دا چې دغه دهشتګردي د ریاست په سرپرستۍ کې په پښتون ولسونو تپلې شوې ده چې د دې په اړه کې د وطن
او د هغې د قیمتي دولتونو قبضې پخې او دایمي کړي او د دغې لپاره د پښتون ولسونو اتفاق توان ختم او رهنما قوتونه لاچاره او تسلیمېدو ته آماده کړي. لہذا دا جرګه د ریاست او حکومتونو نه پر زوره مطالبه کوي چې د دهشتګردۍ په سرپرستۍ د نوره پرېږدي او په ملک کې د پایدار امن قایم کړي او آئین د بالادست ومنلی شي او د قانون حکمراني دې قایم کړی شي. دا تاسو ته منظوره ده ورو؟ دا تاریخي قومي جرګه د سوات ایکسپریس وے فیز 2 جوړول په زرعي ځمکو د میوو په باغونو کلو بانډو او وادرو په ځای د سوات د سیند په غاړه د جوړولو په ټینګه مطالبه کوي. ورسره دا هم غواړو چې ملکي حکمرانان دې د خلکو د مفاداتو په ضد د اقداماتو پورته کولو نه په سختۍ ډډه وکړي. د ځمکو د قبضو لپاره دې د انتظامي افسرانو په ذریعه د سیکشن 4 د لګولو د سازش نه لاس په سر شي. دا د سیکشن 4 په ذریعه موږ د ځمکو قبضه نه منو. یعنې تا یو ځمکه په کار هم ده خو ته به یې مجلس په کوې. دا غلطه خبره ده چې ته به سیکشن 4 لګوې بیا به هغه ستایي کېږي. لکه دا زموږ د پیر کلي وروڼو چې دلته فریاد وکړو سیکشن 4 او په کومو ځمکو چې سیکشن 4 لګولی شوي دي یا د ایکسپریس وے په حواله چې دا کمې پیسې دي ورکوي هغې ته څه نوم وایي دا څه ایوارډونه دا ایوارډونه دا دې کینسل شي. دا موږ نه منو. هغې دې فوري توګه پورته کړی شي. د تحصیلي کابل د توتانو باندې د ځمکې رنګه یعنې هلته هم د زموږ پوځونو بغیر سر دغه نه هلته ځمکه یې ونیوه باونډري ته یې چاپېره کړه. هغه دې بېرته مالکانو ته حواله شي او په یوه بانه یا بله بانه د خلکو د ځمکو د غږ سر نه دې قلار شي. بله دا چې د شام خوازخیله ایکسپریس وے دی د شانګلې د ټاپ نه تر چکدرې پورې د غرونو په سرونو تعبیر کړی شي. دا خندا په خپله مجلس کې راوسته محمد علي خان خندا. نو دا د غرونو په سر دی راوستی شي بځای د دې چې دوی په نورو پټو کې راولي. دې غرونو په کرو باندې رالغې کېدی شي. بل یو قرارداد دی ورونو دا قومي جرګه د سروې اف پاکستان په نوم یا بل نوم د ملکنډ ډیویژن د ځنګلونو کچم شهراز خان هغې کې دغه یې وکړو هره ضلع به یې نه لکه لیکن دیر سوات چې څه زموږ د وطن غرونه دي دا زموږ د خلکو ملکیت دي. د ملکنډ ډیویژن د ځنګلونو د غرایزو ځمکو د نیولو په سخته غندنه کوي او په ډاګه کوي چې دغه رنګه ولس دښمنه اقدامات په هیڅ صورت نه منو او یو ځل بیا دا ښکاره کوو چې دغه ځنګلې او غرایزې ځمکې د سوات د پښتون ولسونو ملکیت دي. دا ټیک ته ورونو منو یې؟ ډېره مننه. ورونو دا د ټیکسونو په مد کې یو قرارداد که څه مونږ ونه لیکلی شي لیکن بهرحال ملګرو نه دی راکړی لیکن ظاهره خبره ده لکه څنګه چې مشرانو وویل انډایرکټ ټیکسونه موږ بلا ورکوو. البته ډایرکټ ټیکسونه فلانه اوس دا کسټم ایکټ او دا نو د 15م آئیني ترمیم په نتیجه کې چې دوی ته کومه موقع په لاس ورغلې ده دا موږ غیر آئیني ګڼو او دې کې دا د شهراز خان تجویز هم راغلی دی چې دا قومي جرګه د ملکنډ ډیویژن دا اجتماع دا غونډه دا په ډېره پرزوره طریقه باندې مطالبه کوي چې د ملکنډ ډیویژن خپل پخوانی جداګانه حیثیت دې بحال کړی شي او دا علاقه د بدستور ټیکسس فري ایریا وي. ورونو دا منظوره ده تاسو ته؟ ډېره مننه. جی قوم ته پکې اپیل وکړئ ګاډي به مه رجسټر کوئ دا مه بیایئ. منشیاتو د سوات قومي جرګې په بلنه د ملکنډ ډیویژن د مشرانو دا غونډه په ټول ملکنډ ډیویژن کې حتی انساني مسله ده موږ په خپل ټول وطن کې په دې ملک کې
د منشیاتو په د دندو او د دې د سرپرستانو ډېره په سخته غندنه کوو او ورونو دا پر زوره مطالبه کوو چې چارواکي دې په دې حواله باندې مناسب او پټلي اقدامات پورته کړي بلکې حتی د خلکو د یقین تر حده شک دی چې دا کار د دوی د سرپرستۍ بغیر نه کېږي نو لہذا دوی دې دا خپله غلطه دنده نوره پرېږدي او دلته دې که تعلیمي ادارې دي او که زمونږ نور مرکزونه دي ولسي بازارونه دي حجرې دي جوماتونه دي بیټکونه دي هر څه چې دي ورونو ځوانان بالخصوص نارینه زنانه دا د دې لعنت نه دی هغوی ته نجات ورکړی شي ورونو دا تاسو ته منظوره ده ډېره مننه ورونو د ټاونشپ د متاثرینو خواهش و چېرې وینا وکړي البته په دې حواله چا وینا وکړه نو هغوی ته ما عرض وکړو چې یاره تاسو مهرباني وکړئ البته د قرارداد په صورت کې دا قرارداد راکړی دی چې د ټاونشپ او د کانجو ټاونشپ د متاثرینو د ځمکو او په کورونو چې کوم سیکشن پور لګېدلی دی دا د ورونو فوري طور باندې ختم کړی شي د متاثرینو ځمکه د انتقال سره هغو ته واپس کړی شي او د ټاونشپو د چاردیوارۍ په اړه کې چې په خلکو باندې د دغه ځای په خلکو باندې کومې لارې بندې کړي دي یا لارې بندې کړی شوي دي دغه لارې دې فوري طور باندې خلاصې کړی شي ضروري خان داسې ده ورونو دا قرارداد تاسو ته منظور دی اوس ورونو زه ستاسو ډېر شکرګزار یم